خپلو ملګرو پخوانو سره ځم، نن د صحرا د لیونو سره ځم، وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. او که اسلام مې دی بادا پښتو مې ظرف دی، مزه کاندي په خپل جام کې مشروبات. ملګرو سلامونه مې واخلئ، ترجدونې ما نن 21 فروری ده او 21 فروری هر کال د مورنو ژبو د عالمي ورځ په تور باندې مانځل کیږي، د دې دپاره چې مورنۍ ژبې د ترقي وکړي، وده د بیا مومي، ادب مقامي ثقافت چې د هغه د محفوظ کړی شي. دا قدم په لومړني ځل باندې مشرقي پاکستان کوم چې موجوده بنګلادیش دی، دوی په 1952 کې د خپلې ژبې د بنګالي ژبې د تحفظ دپاره د حفاظت لپاره اوچت کړی. بیا یونسکو په 1999 کې او اقوام متحده په 2002 کې دا په باقاعده طور باندې په عالمي سطح باندې د مناولو د مانځلو اعلان وکړ. په دنیا کې تقریبا 2000 ژبې ویل کیږي، خو د بده مرغه په ډېر تیزۍ سره به دې کمې را روان دی. هغې وجه دا ده چې موږ دې ته پام نه ورکوو چې مورنۍ ژبې دې ترقي وکړي او دا دې وده بیا ومومي او ثقافت چې کوم لوکل ثقافت دا دې محفوظ کړی شي. د دې مسلې د حل لپاره 2 ګامونه اوچتول پکار دي. یو دا چې د 5م جماعته پورې او که ممکن وي د 8م جماعته پورې د تعلیم میډیم چې د هغه مورنۍ ژبه پکار ده چې بچو له په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي. د هغې دا فایده ده چې یو خو بچي په اسانه باندې پوهېږي چې هغوی په مورنۍ ژبه کې د 5م یا 8م جماعته پورې تعلیم حاصل کړي. دویمه دا چې دا د مورنۍ ژبو د ترقۍ دپاره، د دې د حفاظت دپاره او د دې د محفوظ کولو لپاره به یو فورس موږ را پیدا شي. ځکه چې موږ په سکول کې دا د ایجوکیشن د تعلیم میډیم جوړ کړو، دا واسطه جوړه کړو، نو د دې ژبې د حفاظت کوونکي به را پیدا شي. دویمه دا چې د ټکنالوژۍ نه د زیات نه زیاته فایده واخیسته شي د مورنو ژبو د حفاظت لپاره. د پښتو مثال به والو چې داسې وکړی شي چې د پښتانه که د افغانستان دي که د پاکستان دي او که په هر ځای کې پاتې کېږي، هغوی له پکار دي چې د یو ویب سایټ جوړ کړی شي چې په هغې کې د پښتو ادب، د پښتو تاریخ، پښتنو اوسه پروسه کارنامې کړي دي، د پښتو ډکشنري، دا تمام شیان چې دي، کم تحقیقات، مقالې، د پښتو کم کتابونه چې دي هغه په پی ډي اف فارم کې هغه په دغه ویب سایټ باندې موجود وي او دا سہولت بالکل فری موجود وي. څومره چې د پښتو اخبارونه شایع کیږي هغه هم په دغه ویب سایټ باندې موجود وي. د دغې سره سره یو اپلیکیشن جوړ کړی شي چې په هغه کې د پښتو د تمام مواد کوم چې په ویب سایټ موجود دي هغه په هغه اپلیکیشن کې موجود وي چې هر کس خپل سمارټ فون کې هغه ته دا موجود وي، هغه ته دا اویلیبل وي. او بله دا چې کوم د زمونږ کوم د پښتو فلمونه دي یا کوم سندرې ویل کیږي یا کوم شعر و شاعري کیږي، په دې کې هر هغه څوک چې هغه د دې فلمونو په لاره باندې یا د ګانو د لارې یا د خپل د شعر و شاعرۍ د لارې د پښتو ثقافت ته نقصان رسوي، د خلکو نفرت پیدا کوي او داسې فلمونه جوړوي، داسې ګانې چې د هغه ریکارډ کوي چې هغه په ځای د دې چې پښتو د هغې نه ترقي ومومي، هغه وده ومومي او هغې ته د عوام نه څه فایده وي، د هغې په ځای د هغو اخلاقیات خراب شي او د هغه چې دی د هغه ژبې ته نقصان ورسیږي، هغه د نفرت وجه جوړه شي. نو دغه لارې چې دی هغه دی چې د هغه رکو کړی شي. لکه څنګه چې نن سبا زموږ کوم سندرغاړي دي او کوم شعر و شاعري چې ده چې لکه وایي سمه په تاسه یمه، یا د دغه علاوه سهار د یو سره اشنا وي، ماښام د بل سره چکرې لګوي نه، دا قسمه شعر و شاعري یا کوم نن سبا کوم د پښتو کوم فلمونه چې تیارېږي او په کوم لباس کې چې تیارېږي، دا د پښتو ثقافت بالکل نه دی، دا د پښتو غیرت همیت بالکل نه دی. دا داسې قسمه کوششونه دي باید چې د دې د اختتام وکړی شي، د دې د مخنیوي وکړی شي، د دې لپاره چې پښتو ترقي وکړي، پښتو چې د هغه مخ په وړاندې لاړه شي او د دې سره سره د پښتو په تاریخ، د پښتو په کم زمونږ کم په افغانستان کې، په پاکستان کې، بر صغیر کې محمود غزنوي، احمد شاه ابدالي، څومره چې غټ غټ زمونږ هیروز دي، زمونږ ستوري دي، د هغو باندې د فلمونه، په هغو باندې د کوم شعر و شاعري دا وکړی شي. د دې فایده به دا وي لکه څنګه چې ارطغرل کوم فلم چې کوم دی یا ارطغرل ډرامه چې ده، د هغې وجې چې دی هغه خلک داسې قسمه فلمونه، ډرامې او داسې شعر و شاعري، داسې تحقیقي مقالې خلک ډېر زیات چې د هغه خوښوي. او دې سره سره دا د دې بیا تمام سوشل میډیا پلیټفارم چې دی هغه یوټیوب دی، هغه انسټاګرام دی او هغه سنیپ چیټ دی او دغې سره سره فیسبوک دی او ټیک ټاک دی
او سنیک ویډیوز تمام پلیټ فارم باندې باید چې د خانتي افیشل پیجز وي، افیشل چینل وي او ویب سایټ سره سره د اپلیکیشن سره سره. نو تاسو یقین وکړئ چې پښتو به ډېر زر چې دی هغه به ترقي ومومي، هغه به محفوظ کړی شي او د ټکنالوژۍ د استعمال د وجې د دې په ترقۍ کې او چې دا پیغام ورکړی شي چې پښتون چې دی هغه ډېر پرامن قوم دی، هغه ملت پسند، اسلام پسند، امن پسند خلک دی، د دهشتګردۍ نه، انتها پسندۍ نه. ځکه چې دا به یو غټ د یو گیم د یو پلیننګ په تحت باندې چې د پښتنو خلاف چې دی دا یو گیم روان دی چې د دوی غیرت، حمیت، یووالی، بهادري چې دی هغه بدنامه کړی شي. د دې وجې موږ ته پکار دی چې موږ راپاسو او څوک چې په دې لار مخې ته ځي او داسې تحقیق کوي، ریسرچ کوي او داسې قسمه ګامونه اوچتوي، د پکاره چې موږ د هغوی ملګرتیا وکړو، د هغوی چې دی حمایت وکړو او د هغوی حوصله افزایي وکړو. نو زه هیله لرم چې انشاءالله پښتو به په بین الاقوامي سطح باندې به خپل یو ښه ایمیج په پیدا کولو کې به کامیابه شي. ترجدون اجازت ورکړئ. الله